پنځپیران ټول جماعت والا ته ویم چې مسله اختلاف زمونږ ستاسو د عقیدې دي او په دلایلو باندې دي نو په دې کې د کنځلو د سپکو الفاظ ضرورت نشته. عبدالرحمن کې که غیرت وي خو مناظرې ته به کېږي او که غیرت پکې نه کنځل نه څه نه جوړ کنځلې مه کوه. دغه ځای خپل ګډې مړې ساته خپلې چیلې ساته ستا کار هسې دغه ګډو چیلو دي مونږ خو دې پېژنو خیر دې به هر حال سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. ما محترم مسلمانانو رونو نن سورج وړاندې د دیری او عبدالرحمن پنځپيري زما د یو کلپ جواب کولو کوشش کړی دی ناکام کوشش کړی دی. هغه کلپ داسې و زمونږ استاد محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه د پنځپيریانو د خال مدرسې او شیخ عبدالشکور صاحب ته د مناظرې او دعوت ورکړو او د هغې نه بعد عبدالرحمن پنځپيري د هغه جواب وکړو. بیا د هغه جواب ما جواب وکړو نو پکار دا و چې جواب تا ته عبدالرحمن صاحب ملو شو. پکار دا چې تا د مناظرې دعوت قبول کړی وي او تا وی چې کې به نو مناظره به وکړو لیکن د بیا هم ترتیب د جواب جاری ساتلو دپاره څه خبرې وکړې چې دا مناظره نه کول دی غواړي. د په دې کلیپ کې اوسو خبرې زما متعلق کړي انشاءالله مختصرا جواب کوم. اول دا ویلي دي ما یادوي چې دا یو بریلی مولا دی د نوم نه معلومیږي چې دا بریلی دی نو زما په دې نوم کې د بریلویت تا چې کومه نقطه پیدا کړي لږ به د هغې وضاحت کړو چې زما نوم کې بریلویت چېرته دی. ما نوم فیض الحسین دی دې کې بریلویت څه دی. بریلویت تعارف لږ وکړه لږ وضاحت وکړو زما په دې نوم کې بیا د هغې وضاحت وکړه چې دا ستا د نوم سره برابر دی او ستا دا نوم نه معلومېږي ته بریلی. او بیا وایي مفتی عبدالشکور صاحب باره کې تا سپک الفاظ ویلي دي سپک الفاظ ما نه دي ویلي صاحبه که بالفرض تا دا کلیپ اورېدلي نو تا هغه کلیپ ما نه دی مقابل جواب کړی چې کوم الفاظ تا ویلي دي. ځکه ستا په کلیپ کې تا چې څومره کنځل کړي دي ما ځان سره ټول لیکلي دي چې څومره کنځل تا کړي دي لیکن تا د خو د کنځل جواب په کنځل نه دی ملو شو ولې دروغ وایي د الله بنده. او بیا دې وایي چې دې خو پېژنم نه خو معلومېږي چې بریلی دي خو د ندیم مفتي صاحب محترم یادوي چې د هغه طرفداري کړې ده. د الله بنده دروغ مه وایه. زموږ تعلق د اهلسنه والجماع علمای دیوبند مذهب حنفي سره دي. موږ د پنځپيریانو سره الحمدلله مناظرې کوو کړي مو دي. وابیانو سره مناظرې کوو کړي مو دي. مودودیانو سره مناظرې کوو کړي مو دي. سیفیانو سره مناظرې کوو کړي مو دي او د بریلیانو سره هم مناظرې کوو او کړي مو هم دي. د هر اهل باطل سره زمونږ د مناظرو ترتیب د علمي جنگ او د دلیل د میدان چې کوم مقابله وي الحمدلله کړي مو هم دا او جاری ساتو دا د دین یوه همه شعبه ګڼو. دا خبره ستا دروغ ده چې موږ بریلیانو سره په مروجه حیل اسقاط باندې بریلیانو سره په مروجه عید میلاد النبی باندې پټان کې الحمدلله نوجوانان حناف دې قافلې مناظرې کړي. بریلیانو سیفیانو سره دلته پتارو جګړه کې ایاز باچا سره د تبلیغ په مسله د الله نه د کېدو یقین مخلوق نه کېدو یقین او پندا لغیر الله هغې باندې دې سره زمونږ الحمدلله مناظره شوې ده چې د بریلیانو عقیده کې هغې ته بهترین طریقې سره شکست ملو شو. او په سواد کې د بریلیانو سره په مسله د علم غیب باندې هم الحمدلله دې نوجوانان حناف قافلې مناظره کړې ده تا ته معلومه ده لیکن سترګې مه پټوه موږ بریلیان نه یو دا ستا دروغ دي. بیا دې وایي موږ یادوي چې دوی وایي چې مفتی عبدالشکور صاحب د مناظرې نه عاجزه شو. صاحب دنیا ته پته لګي چې مناظرې نه څوک عاجز شي خلک پېژني که زه ویم که نه ویم. مفتی صاحب محترم عبدالشکور صاحب ته دعوت د مناظرې ورکړو هغه هیڅ قسم جواب ونه کړی شو نو عجز نور څه ته هم دې ته وایي. او دې بیا وایي چې عبدالشکور صاحب د مناظرې نه عاجزه نه دي ځکه چې ته د خپل اکابر نه وایي تپوس وکړه. عبدالشکور صاحب د مناظرې کوم ځای کړي
اکابر نه تپوس زه کومه خو د عبدالشکور صاحب د مناظرې کوم ځای کړي باطل سره چې دوی د جماعت علمای دیوبند نماینده ناست دي ته خو ځان ته دیوبندي ویې کړه چې د جماعت علمای دیوبند نماینده ناست دي او د یو بدعي یو باطل جماعت سره د مناظره کړې وي یو خو ښه یې هسې وي او بیا دې وایي چې ستاسو په نس باندې خو په قبرونو کې مړي ژوندي دي هغې نه تاسو تپوس وکړئ دا زموږ په نس باندې یوازې نه د قرآن په نس باندې په دې قبر کې دا مړي ژوندي وي دته عذاب ثواب میلاوي د نبی علیہ السلام د حدیثو په نس باندې په دې قبر کې دا مړي ژوندي کېږي دته عذاب ثواب میلاوي او دا د 1956 نه وړاندې د تمامو مسلمانانو په نس باندې په دې قبر کې مړي ژوندي کېږي دته عذاب ثواب میلاويږي انبیاء کرام علیهم السلام ته هم حیات حاصلېږي عام ته هم حاصلېږي دا خبر الحمدلله په دې موږ فخر کوو او دا زموږ په نس باندې نه د قرآن حدیث صحابه او څلور ائمه مجتهدین 1956 پر ټول مسلمانانو په نس باندې دا مسله ده اگر چې د دې عقیدې په لحاظ سره تاسو منکر گمراهي بیا دی وی چې شیخ صاحب مفتی عبدالشکور صاحب یادی چې د مناظرې نه عاجز نه دي لیکن د مقابل تاسو کې سړی نشته دا خبره د قرآن په اصطلاح سره غلط ده ولې د مناظرې لپاره د مقابل مساوي کېدل شرط دي که مثال مساوي کېدل شرط ابراهیم علیه السلام سره چې نمرود مناظره کوله مساوي نمرود د ابراهیم علیه السلام سره اوسه موسی علیه السلام چې د فرعون سره مناظره کوله او فرعون د موسی علیه السلام مساوي اوسه نبی علیه السلام چې د عیسایانو د نجران سره مناظره کوله ولې د نجران عیسایان د نبی علیه السلام سره مساوي اوسه دا خو ستاسو د اختلاف نه دا خبره چې دا خبره هم تا غلط وکړه د قرآن په اصطلاح کې غلط وکړه چې مساوي سړي سره مناظره کې ورنه نه بکې او دا ستاسو د تیښتې یو بله لار او بیا بل جواب کوي چې مفتی عبدالشکور صاحب چې دی هغه مناظرې ځکه نه کوي چې شاګردان یې کافي دي نو دا خو هم د تیښتې لار ده نبی علیه السلام چې نجران عیسیانو سره مناظره کوله نو دی نه وي چې ما شاګردان شته دي مناظره وکړي د نبی علیه السلام شاګردان اوسو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د دهریانو سره مناظرې کولې ولې شاګردان نو سو خو پرېږي به چې شاګردان مناظرې کې موږ به نه کوو دا خبره ستا دام د تیښتې بله لار ده دا خبره خو ده وکړه د دې نه بعد د ویلې چې کیبین حقیقت نو هغه زمانه تپوس مه کوه کیبین په ثوابه کې شته او که نشته استاد خپل د جماعت یو لوی اشاعت والا لوی عالم مولانا فتاح الله صاحب نه تپوس وکړه چې په ثوابه پنځپیر کې کیبین شته او که نه ما نه تپوس دې مه کوه بیا د مونږ شاکر خبره کوي چې مونږ شاکر صاحب دا منکر حدیث دی او دا ستاسو د مدرسو نه تربیت شوی دی او د کار ظاهر نوم به د اشاعت استعمالو حقیقت کې احساس ملګری ها دا تر څو پر چې تاسو تزمری وي چې مونږ شاکر خو زمری دي زمری د الله بندگان هغه وخت مدا سوچ کړو دا غوتا نه پرتوک جوړ چې مونږ شاکر صاحب چې دی دا ستاسو سړی دی مونږ شاکر صاحب ستاسو د جماعت سړی دی مونږ شاکر صاحب ستاسو د عقیدې سړی دی مونږ شاکر صاحب ستاسو د اجتماعاتو سړی دی مونږ شاکر صاحب اوس هم ستاسو د جماعت نوم استعمالي ستاسو په جماعت کې داغه د سر حیثیت اگر چې تاسو نه لګونتي حساب کتاب د تنظیم د چاندي او وخت تاسو تنظیم نو وسول بل مو په لګو چې دا منکر حدیث شو کاغه منکر حدیث تاسو سر کې تاسو دا یو پروګرام دی عقیده مو یو دا نظام مو یو دی خدمت مو یو دی جماعت مو یو دی اوس په کې دا جامع جوړول چې تاسو سړی دا تاسو الزام افتراء او محض دروغ دی بل د تمامي چې مثال نمبر در الله کا چې مناظره د خبرو کو یقیني خبره جوړ وای نمبر د زما ضرورت نشته وای زه تا نه پیژنم او وای مفتی ندیم پیژنم هغه را مخته د الله بنده مفتی ندیم صاحب زما استاد دی مناظره انعقاد الحمدلله منګه کو ټول دنیا ستا مشران تم پتره خدا ستابله اختلاف چې نمبر هم نشي ورکولی خپل نمبر ورکول هم شرمېږي او تم اسمان ته ډوزولي او ته چې مناظره کومه او د خپل جماعت دفاع کوم او دی بیا وایي چې دا کوم موضوعات باندې مناظره شي باغی مناظره نه کوو تا شکست دنیا کتلې خو استاد دغه چې کوم خطرناک عقیدې ټول باندې الحمدلله مناظره شي هم دي او بیا هم درته وایي قبل فرض بیا د سنوي تیاری کړی تیاری دي کړی وي راشه کېنه مناظره را سره بیا د یو خبره کړې دي تاسو زم وای زه ته مشرکان کافران ویم او د مکی مشرکان د ابو جهل نه تغټ کافران ویم دا ستاسو دعوه شو راځه کین مثال چې تما ته مشرک او کافر وي دا به ثابت هم کړ صرف په خلی ویل خو نه دي په خلی غستا مشران ویل کتابونه کې لیکل دي او زه په دې خپکیږم نه زګه ستا په کتابونو کې امام بخاری رحمت الله علیه تسق کوم قسم الفاظ استعمال شي زه په دې نه خپکیږم
ستا د جماعت په کتابونو کې صحابه کرامو ته څومره نسبتونه د کفر او د شرک شوي دي ته دې نه خفه کېږي په دې نه خفه کېږم ستا په کتابونو کې د یو پاک جماعت تبلیغي جماعت چې هغې ته څومره د کفر الفاظ استعمال شي هغې باندې زه نه خفه کېږم او په دې نه خفه کېږم چې ته ماته څه وې ستاسو په کتابونو کې شیخ زکریا رحمت الله علیه ته بریلي مشرک هندو وغیره الفاظ نه استعمال شوي زه په دې باندې تا نه پروا نه کوم خو بالفرض که دغه دعوه وي ستا زما په باره کې چې تاسو مشرکان کافران یې راځه کښېنه د دې نه سم نه جوړېږي چې دغه هلته وي او بل بیا کښېناستې نه شي او بل دې وایي که مثال تاسو مناظره کول غواړئ عقیده توحید کې به نو که نه را سره کښېنه عقیده توحید به ته وښیم چې په توحید ته سره پوهېږم ته د سره د شرک په تعریف نه پوهېږي او دا زما الله رب العالمین په فضل او توفیق باندې دا زما تا ته خصوصي دعوت دی چې راځه مسله توحید د ته زه واضحه کړم ته سره په توحید پوهېږې او ته سره په شرک پوهېږې نه شرک پېژنې نه ته شرک وپېژنه توحید وپېژنه کم از کم چې مسلمان ته کافر او کافر ته مسلمان نسبت نه کړي چې د شرک او د توحید دا فتوی لږ بې ځایه نه لګي دا کم از کم د دې نه ځان وساته تا سره دوه ټاپې دي پنج پیران سره یو ټاپه د شرک او بل ټاپه د بدعت دا خو تاسو هر چا ته وایي نو که ما ته په دې موږ نه خفه کېږو که مناظره کولی شي راځه کښېنه بیا دی وایي چې تاسو اهلسنه والجماعت دیوبند ما اخلئ د دې نوم ما اخلئ د بریلیان نوم اخلئ ولې که زما جماعت د اهلسنه والجماعت علماء دیوبند سره برابر و ځان ته به نوم اخلم او که زما عقیده د اهلسنه والجماعت علماء دیوبند سره برابر نه وه دا زه راسره کښېنه اوس ته ماته بریلی وې کې به نو که نه چې بریلی زه یم که نه یم زه تا ته ګمراه ویم کښېنه راسته چې ثابت کړم د الله په توفیق او د بعضې عقایدو په لحاظ سره د تکفیر په مسله کې تاسو په خپله مشرکان ګرځېدلي یې د هغې به کېنو خبره به وکړو بیا دې وایي چې مسله حیات الانبیا او مسله د عذاب قبر او مسله سماع موتا د اختلافي دي دا دروغ وایي مسله د عذاب قبر اختلافي نه ده مسله حیات الانبیا علیهم السلام اختلافي نه ده اتفاقي مسله البته د سماع موتا د عام امواتو مسله اختلافي ده او په هغې کې تاسو مسله د شرک حکم د شرک لګوي نو هغه هم ستاسو په نسبت باندې بیا جدا ده او دی وایي ما یادی چې ده راته ویلي چې تاسو د جمعیت نوم ما اخلئ د نوجوانان احناف نوم موږ ته یادوئ دا خو تا ته زه جواب مې تفصیلي کړو خو ته نه یې پېښ وې جمعیت علماء اسلام دا زموږ سیاسي جماعت دی او نوجوانان احناف دا زموږ د مناظرو یو جماعت دی نو تاسو سره زه چې بحث کوم د نوجوانان احناف پلیټ فارم باندې کوم او کوټونو مسله راځي نو بیا د جمعیت علماء اسلام په پلیټ فارم درته ودرېږم نو دغسې زما نسبت جدا دی سیاست لحاظ سره زما تعلق د جمعیت علماء اسلام سره او د عقیدې په لحاظ سره زما تعلق د نوجوانان احناف سره دی دا مسله چونکې د مناظرې د عقیدې خبره ده نو په دې کې ته که پوهېږې نه ځان پوهېږه مسله د جمعیت نه ده مسله د علماء دیوبند د عقیدې ده او په دې کې تا سره مقابل نوجوانان احناف دي جمعیت علماء اسلام تا سره مناظرې په دې ځای کې نه کوي دې وایي تاسو د جمعیت نه برات وکړئ جمعیت والے تان داسې خبرې دي په دې باندې سم نه جوړېږي او که بالفرض مناظرې په باره کې سنجیدې کښېنه دعوت مې درک مناظرې ته راسره کښېنه نور د کنځلو نه سپکو الفاظو نه سم نه جوړېږي او پنجپیرانو ته ویم چې دا سړی مو بند کړي چې خپل اکابرو چې زمونږ اکابرو علماو پسې سپکه لهجه نه استعمالوي ورنه تاسو بیا ګیله هم زمونږ د ملګرو نه چانه نه کوئ ځکه چې خامخا یو سړی د بل مشران په کوم الفاظ یادي نو خپل به بیا هماغه شان برداشت کوي پنجپیران ټول جماعت والا ته ویم چې مسله اختلاف زمونږ ستاسو د عقیدې دي او په دلایلو باندې دي نو په دې کې د کنځلو د سپکو الفاظ ضرورت نشته عبدالرحمن کې که غیرت وي خو مناظرې ته به کښېني او که غیرت پکې نه وي کنځلو نه څه نه جوړي کنځلې مه کوه دغه ځای خپل ګډې مړې ساته خپلې چیلې ساته ستا کار هسې دغه ګډو چیلو دي مونږ خو دې پېژنو خیر دی به هر حاله ښه کار دی ګډې چیلې ساته خو لکه مثال د مناظرو کار ستا نه دي ته خپل د محنت کوه خپلې چیلې ملې ساته دا ښه کار دی انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام چیلې سرولي خو یې د دین خدمت کول عقیدې ټیک وه او ستا عقیده غلط ته ته خالي ګډې چیلې سرول ټول مسلمانان ته په اخره کې دا درخواست کوم چې مسلمانانو ورونو د دې خلکو نه ځان وساتي دا پنجپیري جماعت د عقیدې په لحاظ سره صحیح نه دي عقیدې په لحاظ سره دا ګمراه دي په دې پسې مونځ کول مکروه دي اعتقادي بدعتیان دي ځان ساتل د دې نه ضروري دي مسلمانانو ورونو ځان خپل عبادات خپل منځونه مه خرابوئ ورنه آخرت کې بیا کم از کم د لوی تاوان نقصان سره مخ کړي الله پاک دې موږ ټولو ته په عقیده د اهلسنه والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین